خوشحالي غواړې نو د خوشحالۍ لپاره یو کار چې ستا دوستان ښه خلق پکار دی چې خوږې خبرې کوي. کم خلق چې د ښو خلقو په مجلس کې ناسي ان ستا رومیټ خره ستا کلاس پیلو خره ستا ډیسک پیلو خره نو تا ته به سرور حاصلیږي او بیا به ته کنټینیوسلی په سکون کې. خو که هغه نشه یي یا هغه جوارګري یا هغه کنزلماري نو بیا به ته هر وخت بې سکونه. نو لومبنی کار چې دی هغه ما تاله پکار دی چې مونږ د خوشحالۍ دپاره دغه د ښو دوستانو انتخاب وکړو. دویم دا چې بل سړی چې خوشحاله شي نو ته پې ډېر خوشحاله شه نو دا خوشحالي ډېر دا خوی ډېر ښه خوي. لکه که تا په میټرک کې ډېرې نمبرې وانغستې او ستا د ترزوي ډېرې نمبرې واغستې نو په ځای دی چې ته غوسه شې نو ته خوشحاله شوی شکر دی ما خو وانغستې هغه خو واغستې. تاسو ته پته ده که نه اوس باران نشته. ما ته چاوي په سوات کې باران وشو نو یو کس ته د شنګلې نه ټلیفون وکړو وی دلته خو ښه باران وشو نو مې زه خوشحاله شوم چې چېرته خو وشو. خو که زه هم چې ولې په شنګلې والا کې څه چل دی چې په هغې باران کېږي په موږ بونیر والا ونه کېږي. نو یو بله د خوشحالۍ یو بل سټیپ دا دی چې په چا خوشحالي راشي نو د هغه سره ته خوشحاله شه او شکر ادا کا. دریم سټیپ چې زما ستا لپاره دی هغه دا چې سوشل ورک کوه د چا سره د خیر څه کار کوه. څه نه څه د خیر چې چاته ورسې بلا معاوضه په دې کې به تا ته خوشحالي میلاویږي. ادا خوشحالي به د سیروټونیني د دې سره به سکوني. لکه یو سړی دی ګاډی کې ټیرو ته پنچر شوی هغه د پایپ په بلول نه پوهېږي او هغه نه جیک پیژني او نه هغه بل شی پیژني ته وایي دا ټیر بدله زه بدل کړم. چې ټیر دی ولا بدل کو تا ته به یو خاص خوشحالي میلاو شي. نو په دې موټر وی باندې یو زنانه روانه وه نو هغې ته موټر دغه شو د پنچر شو ټیر چې ټیر پنچر شو نو خو زنانه وه په خپله ډرایوینګ کا او هغې خو نه شو بدلولی ټیر. نو یو هلک پرې راغلی هر چا ته لاس وخي په موټر وی څوک لیوني دي چې چا ته ودرېږي. هغه یو هلک ورته ودرېدو هغه وله زر زر ټیر بدل کو ګرمي ډېره وه نو په هغې غریبې خولې راغلې وې نو هغه ورته زما په دغه کې موټر کې کښېنه او په دې کې اے سی مان کړی دی نو ته به لږه یخه شې او زه به تاله ټیر بدل کړم. چې ټیر یې وله بدل کو نو هغې ته وی راځه ته اوس کښېنه نو هغې $3000 خو مالداره ښځه وه دا د یورپ کیسه ده $3000 هغه ته مخامخ کړل وی دا والا دا ستا انعام دی نو هغه وی نه زه نالم. نو وی ته غریب سړی ټیکسي کې نو ته ولې نالې نو هغه ورته وی د الفاظ هغه ډېر مزیدار دي. اټ میکس می هیپي ټو هیلپ ادرس. زه ځکه دا نالم دا پیسې چې زه د خلقو امداد وکړم زه هسې خوشحاله د دې خوشحالۍ دپاره زه دا کار کوم. نو هغه بیا زنانه جو پیسې په جیب کې کېښودې اخوا چې لاړه هلته رېسټیریا یې په دې دغه باندې موټر وی باندې رېسټیریا باندې هغې د چای وینا وکړه. هغه ویټره چې وه هغه جینۍ وه هغه جینۍ ډېره په بد حل وه. نو دې ورته وی ته ولې دلته کې کار کوې ته خو ډېره په بد حل یې. نو هغې وی زه پرېګننټ یم یعنې زما د ماشوم د کېدو چانس دی او زه غریبه یم په دې پورې هسپتال کې مونږ بوکینګ کړی دی زما ډیلیوري به په دې کې کېږي او هغې چې څومره $1000 غواړي $5000 دی که څه دي نو زما سره نشته. نو زما خاوند ټیکسي کوي او زه دلته دا ویټر یم دا کار کوم چې د مخامخ هسپتال له دغه بیل برابر کو چې بیا لاړ شو. نو هغې وی ټیک ته هغې هغه $3000 د هغې په دغه کې کېښوده په لفافه کې او یې هو دا ستا ټیپ شو. نو هغې لفافه کتلې نه وه هغه چې کور ته لاړه نو کېښوده خو چېرې څه پکې وي چې کله د هغې ډیلیوري شروع شوه نو خاونې وی چې پیسې خو لږې دي نو هغې وی ورږه ماله چاره یو لفافه را کړې وه. هغه لفافې والا چې وکته نو په هغې لفافه کې دننه هغې ښځې لیکلي وو اټ میکس می هیپي ټو هیلپ ادرس. دا هغې سړي ښځه وه هغه چا چې دې له ټیر بدل کړی. نو هغه چې هغه لفافه وکته نه ته وریاد شو چې ما چې چا له ټیر بدل کړی و غالبا د دغی. نو د خوشحالۍ بله طریقه دا ده چې ته خلقو ته دا خیال وساتې چې خلقو سره بلا معاوضه نیکي کې. چاته لار نه ده معلومه ته ورته لار وښوه. چا سره پیسې نه وي ته وله ټیکټ پیسې ورکړې. چا د بجلی بیل نه شو ادا کولی وابډا والا وله کټکاو ستا سره وي نو تا وله د بجلی بیل ادا کو. په دې طریقه باندې دریم نمبر د سیروټونین دپاره د خوشحالۍ طریقه دا ده چې ته په ذهن کې دا کېده. یو بل ښه دا دی چې ستا د تعلق د چا سره چې د خدای نعمتونه هر وخت ځان ته رایادوه زما سره دا ښه شوي دا ښه شوي دا ښه شوي. یو سړی ستا په خوا کې سترګی نشته هغه ته وایه ستا د زندګۍ غټ مقصد څه دی دا به وایي چې ما له خدای یوه سترګه راکړې نور ته هېڅ نه غواړم. ته خوشحاله چې زما خو دوه دي خو ته د خپلو دوو ته د فکر نه
و اما بنعمت ربک فحدث، هر وخت ځان ته رایادوه چې خدای پاک خپې دې راکړي، څپلۍ دې راکړي، سر دې راکړی، سترګې دې راکړي، لاس دې راکړي. دا ټول څیزونه چې دې راکړي چې دا ته ځان ته رایادې، نو ته به په هغې کې ډېر زیات خوشحالی. پر لطف سرګرمي، کله کله پکنیک لځو، کله کله موږ هایکنګ لځو، کله کله موږ ټور لځو، کله موږ چکر لګو. په دې به تا ته یو خاص خوشحالي چې د ښو دوستانو سره ځې تا ته میلاویږي. د خدای په نعمتونو کې 4 نعمتونه داسې دي چې کو فرض که دا تا ته میلاوي نو د خدای شکر ادا کوه، نور ته ضرورت نشته. او نمبر 1 پای کې څه دی چې ستاسو ارت کوري. کومو خلکو چې دا کورونه دي که نه په دې دغه کې په دې سواړی کې دننه چې په کوارټرو کې څوک اوسي، نه هلته هوای او نه هلته نوري. نو که ستاسو داسې کوري چې هلته نور لګي او هلته کې هوا راځي، نو که ستاسو دیوالونه چیتي، نوم دا د خدای یو لوی رحمت دی. دویم اچي سواري، که ستا سره موټر سایکلي دا هم اچي سواري ده، که ستا سره سایکلي دا هم اچي سواري ده، که ستا سره موټري دا هم اچي سواري ده. دو شو. نمبر 3 اچي بیوي، که ستا ښځه چې کوم ده د کور مشره چې ده که فرض که دا خرابه وه نو ټول کور دوزخي. نو چې کله د کور مشره زنانه ښی نو ټول کور جنتي. او نمبر 4 چې دی ستا دپاره په کور روزي، که ستا د پلار په خپل کلي کې په سکول کې استازي او که هغه په سکول کې سویپري، نوم د خدای نه خوشحاله شه چې خدای شکر دی چېرته کې د دغه نه یونان ته خو په کشتۍ کې نه ته چې ډوب شوی دی او خلقو ارتاو کړي دي، نو خدای شکر دی. دې وجه نه حضرت علی رضی الله عنه وایي چاله چې خدای 4 نعمتونه ورکړل د خدای پاک نه دې هېڅ نه غواړي، ارت کور، په کور روزي، ښه سورلي او ښه بیبي. بیا 5م نمبر پکې کو فرض که ښه ګاونډي ته هم میلاو شو. نو دا نعمتونه چې ځان ته رایادې ستا به سیروټونین خارجېږي او ته به بیا د ډوپامین د دغه نه بچې. دې وجې نه الله تعالی موږ ته چل ښوولی دی چې کو تاسو فرض که خپل اخلاق ښه کول غواړئ نو تاسو یو کار کوئ. نو تاسو ته پته ده په دې قرآن کې لومبنۍ صورت نه څه نوم دی؟ زه دا ګروپ راته ووایئ د فاتحې نه پس بقره. بقره چې دی دا د قرآن په صورتونو کې ټول نه اوږد صورت دی او ټولو مزیدار صورت دی. په بقره کې ما تا ته ویلو وقولو للناس حسنا، خلقو ته خوږې خوږې خبرې کوئ. تاسو به د غاښونو د ډاکټران نه دي، دی به تا ته اورل هایجین وایي. تاسو په دې 9م 10م کې هایجین لفظ به یي. اورل هایجین دی تو چې ستا غاښونه پاکي. خو یو بل ټکی دی دا چالانه دی ویلی، دا یاد کوئ. هغه څه دی وربل هایجین چې ستا الفاظ چې دي هغه صحتمني. نو ته یو سړي ته وایې دوره غټ شرط دې نیولی ته مونځ نشې کولی، نو که د دې په ځای ته دا ووایه یاره چې مونځ دې کولی ډېره وښه وه. ته یو سړي ته وایې چې یاره دا ور بند کا، نو په انګلیش کې ورته څه وایي شټ د ډور که نه. نو شټ د ډور په ځای کې فرض که ته د خولې نه دا ټکی وباسې ویل یو پلیز بی سو کاینډ ټو شټ د ډور، دې ته وایي وربل هایجین. نو قولو للناس حسنا، خلقو ته به خوږې خبرې کوئ. نو ډومبنی چې بقره ما ته تصویر کوي چې زه چې وربل هایجین خپل ټیک کو او چرته کې سخته خبره چاته نه کو، ټول الفاظ نرم وایو. دویم نمبر بیا په دې بقره کې موږ ته وایي په دې کې آخري آیات چې دی آیت الدین ورته وایي. د قرآن په صورتونو کې داسې یاد کړئ، د قرآن څو صورتونه دي دا خو ته پته راکنه. زنده باد 114 په هغې کې طویل ترین صورت چې دی هغه بقره دی او طویل ترین آیات چې دی هغه آیت الدین دی. په قرآن کې د ټول نه طویل ترین آیات چې دی آیاتونه پکې څو دي؟ 6666. نو چې آیاتونه پکې 6666 دي په هغې کې طویل ترین آیات چې دی آیت الدین دی. نو هغه طویل ترین صورت هم بقره ده او طویل ترین آیات پکې هم آیت الدین دی. او په آیت الدین کې تا ته وایي چې لیکل خامخا کوه، رسید خامخا غواړه، رسید خامخا ورکوه، ډاکومنټیشن خامخا کوه. اذا تداینتم بدین فاکتبوه، لیکئ. ستاسو په کلي کې لیکلو والا ډېر شی دي، زما په کلي کې لیکلو والا ډېر شی دي. دا آیات چې نازلېدو دا په مکه په مدینه کې نازل شوی او هلته کې 17 کسان صرف لیکلو والا چې په ټول کلي کې صرف 12 کسه لیکل کولی شي، نور نشي کولی. او خدای هغو ته وایي چې لیکئ یې، نو ما ته خو به وایي چې وایي لیکه. هلکه وایي لیکلو ته ضرورت نشته، موږ یو بل ته وایو که نه مړه خپل شی دی لیکلو ته پکې ضرورت نشته. دا غټ دوکهماري دا سړی ډېر دوکه کېږي او سبا بیا وایي ما داسې نه وې ما داسې وې. وی تا ولې نه لیکل؟ وی ده ما ته وایي چې لیکلو ته پکې ضرورت نشته. نو دویمه خبره معاشرتي دغه دا ده چې کوم کار کې نو ډاکومنټیشن به کې، رسید به غواړې، رسید به ورکې. یو بله خبره چې ما تا ته بیا کړې ده په دغه کې
په آل عمران دی، په بقره پسې دویم صورت چې دی آیت آل عمران وایي، هغې کې موږ ته ویلي چې کو تاسو خپل حالت ټیکول غواړئ نو یو کار به کوئ او هغه څه دی والکاظمین الغیظ، خپله غوسه بس کوئ. غوسه ګوره ډېره بد شی نه دی، دا ضروري دی. خدای پاک انسان له دوه خویونه ورکړي، دا د ده دپاره ضروري دي. یوه غوسه باندې به دشمن دفع کوي، لکه فرض که سپی دی، سپی په تا حمله کوي، ته به ورته څه کوې؟ ښکلی به یې که غوسه کېږي به ورته، نو سپي سره به څه چل کوې؟ په ګټ به یې نه ولې. نو کومو خلکو چې سپی په ګټ ویشتی دی جخلاش شوتې، نو زما یو ملګری پرون په یو سپی راغی، اوس دغه سپي دي انګلیش سپي دي، نو ما ته وی ما ته رانږدې شو، وی ما ورته چې د تره زویه راځه، وی زه یم ښکلولم او ما ښکل کو. وی خبرې بیا څه چلو شو؟ وی بیا زه دومره سخا شوم چې کور ته راړم هم مې جامې پلیتې شوې وې هم بې وجود. نو هر ځای خو به مینه نه کوې که نه، ځکه غوسه ضروري ده. نو خدای پاک غوسه یو کوالټي تاله درکړې ده، دا ډیفنس یو میکانیزم دی چې په دې باندې به د نقصان دېح شي نه ځان بچ کې او فایدهمند شی چې ځان ته حاصلې د هغې دپاره تاله اشتها یا شوق یا خواهش درکړی دی چې ستا وتړه وشي. روټۍ ته چې ستا اړه نه کېدی او تا نه خوړی نو دغه لکۍ به دنه جوړه شوې یا به دې چې ټانټه ګرځېدې، دا خو خره چې سار ستا اړه کېدو او په کور کې هګۍ وه یا پراټه وه تا وخوړه، دا خدای پاک تعالی شوق درکړی دی چې ته د خپلې پیدې شی به حاصلې. نو ګوره دوه څیزونه ما تاسو ته وویې، یوه اشتها ده چې ستا